الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم الله فویگی په معنا د دې حروف باندې شکست خړ رومیانو فی ادنى الارض ډیر قریب زمانہ کې وهم من بعد علبهم او ډیر ضربه دا فارسیان د غلبی خپلنا سیغلبون شکست اخری د رومیانونا فی بضع سنین پتاکو کلونو کې لله الامر من قبل ومن بعد مخکنه او رستنه فیصله ټولی د الله دی و یومئذ او په کمرس چې رومیان فتح وکي یفرح المؤمنون ډیر خوشاله به مؤمنان بنصر الله فمدد الله ينصر من يشاء الله مدد کوي چا سره چې خوښ شي وهو العزيز الرحيم الله زور ور دی او رحم کوونکی دی وعد الله دا د الله وعده ده لا يخلف الله وعده الله د خپل وعدونو خلاف نه کوي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات د خلکو نه سوچ نه کوي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا اغي ته خو پوهه حاصله ده صرف د ظاهري امور د دنیا وهم عن الاخرة هم عافلون او د آخرت نه خبر دي اولم يتفکروا في انفسهم ولدا انسان خپل ځان ته سوچ نه کوي ما خلق الله السماوات والارض چې پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه وما بینهما او سجره دی په مابین کې کائنات ته الا بالحق خو فرشتیا او په حق سره واجل مسمى او تر یو نیټه مقرری پوری وان کثیر من الناس او زیاد د خلقنا بلقاء ربهم لکافرون په ملاقات در رب خپل باندې کفر کوونکي دي اولم یسیروا فی الارض ولدی سوچ نه کوي د ځمکې ته فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم چې شلو انجام د هغه بدمعشانو چې ردین مخکیو کانو اشد منهم قوة واثاروا الارض چې ډیر زیات محکم او سیواو د دینه فطاقت کې او په آبادو کې وعمرها او په اسبابو کې اکثر مما عمرها زیات د اسبابنا وجاءتهم رسلهم بالبينات اغي تم راغلی خپل انبیا په واضح دلایل سره فما كان الله ليظلمهم الله نه دی ليظلمهم چې پچا زیاتی وکي ولكن كانوا انفسهم يظلمون خدا زیاتی خوار پزان باندې زیاتی کوي ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء بیا اولیدل تاسو انجام د هغه کسانو چې ګناهګارانو خراب انجام ان کذبوا بآیات الله چې دی به دروغ ګڼل احکامات د الله وکانو بها یستهزئون او وچی خندنی به ور پورې کول منگا د سوره عنکبوت نه پس سوره روم شروع کو سوره روم د قرآن مجید یو معرکۃ الاعراء صورت ته یو داسې صورت چې پدې کې الله پاک مسلمانانو ته یو ډېره لویه خوشخبری ورکړه د مستقبل دپاره او د مستقبل د اسلامی ریاست بنیاد الله پاک په سوره روم کې کېښود سوره روم ټول 5300 حروف دي او 1981 یعنی 1901 کلمات دي پکې سورت مکی دی او تقریبا 15 آیات لري 4 یا 15 رکوګانی دي لیکن چې کوم د دې هغه سیاق او سباق دی نو مخکنی صورت سره هغه د کتو او د اوریدو وړ دی چې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې یعنی تر 571 پورې 571 عیسوي مسیحي سال چې وته وي چې پیغمبر علیه السلام لا پیدا نو د عربو او زمونږ د دې ایران پورې په عجمو کې یو دوی عظیم سلطنتو یو ته به روم وي او یو ته فارس وي
که چېرې موږ هغې ته د یوې زمانې چې کله روس موجود و او هغه هم سوپر پاور او امریکا هم سوپر پاور وه د هغه زمانې روس او امریکا ورته ووایو نو تقریبا موازنه به ښه راځي چې دا روم او فارس د هغه دور د 571 نه مخکې او بیا تر 614 پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت تر 5 کاله پورې دا دو سوپر پاور روس او امریکا وه رومیان د دې سلطنت دا د فلسطین نه شروع شوی او تر شامه پورې لګېدلی چې په دې کې د ترکي علاقې هم وي او د ترکي څه علاقې چې کومې دي لکه د انقره شوه قسطنطنیه شوه دغه علاقې د هغې په یورپ کې راځي نو یعنې د دې په ایشیا او په یورپ کې تقریبا دا حکومت او فارسیان چې کوم نو دا آتش پرستو دې ته به ایرانیان هم وي هغه وخت کې د ایران ته به فارس وي او دا یوازې ایران نه و دې سره د وسطی ایشیا دا ممالک د ازبکستان تاجکستان او دا وغیره دا ټول دا ورسره لګېدلي او تاسو ته دا ښه پته ده چې د ایران د سرحد څه حصه هغه اسرائیلو ته ډېره زیاته نږدې ده او ایران موږ ته په بلوچستان باندې بالکل را رسېدلی زموږ سره بارډر شریک دی په دې وجه اسرائیل وایي زموږ لومبی ټارګېټ ایران د دې دپاره دی چې موږ په پاکستان قبضه وکړو نو اسرائیل موږ ته دلته کې موږ چې وایي فلسطین خو ډېر لرې دی فلسطین دلته موږ سره په ګاونډ دی ځکه چې فلسطین ایران سره په ګاونډ دی ایران موږ سره دی او ایران لګېدلی اسرائیلو سره دی او ایران موږ سره هم لګېدلی دی نو دا د هغه زمانې یو طاقت و د دې بادشاه خسرو پرویز او د روم هغه چې کوم نو هغه قیصر و د دې د هغه زمانې نه جنګونه شروع چې کله پیغمبر علیه السلام مبعوث شو لاول نه پیدا شو بیا د هغې نه پس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شوه نو په هغه ورځو کې د دې سلطنت دا نیمې دنیا ته خور شوی د 40 کالو په عمر کې پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو 610 او په 614 کې د دې یو جګړه ونښه ده د رومیانو او د ایرانیانو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش د نبوت 5 کالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر 45 سالو او په دغه جګړه کې ایرانیان ولګېد او رومیانو له شکست ورکړو دا دلته کې چې کومه خبره کېږي دا د هغه جګړې ده چې د پیغمبر علیه السلام د بعثت 5 کالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې او ایرانیان چونکې آتش پرستو او د مکې خلک بت پرستو نو د دې یو بل سره تعلق و ځکه چې دې دواړو سره آسماني کتاب نه و دواړه د غیر الله عبادت یې کو او د روم خلک هغه نصرانیانو عیسایانو د عیسی علیه السلام په مسلک او په مذهب او د پیغمبر علیه السلام سره چې کوم صحابه وو په قرآن باندې ایمان راوړو نو د کتابیان به په کتابیانو خوشحالېدل او بت پرست به په بوتانو خوشحالېدل په دې وجه باندې به چې کله فتح هغه بت پرست وکړه نو د مکې خلک به خوشحاله او چې کله به رومیان وکړه نو مسلمانان به خوشحاله په دغه کال باندې یو ډېره درنه جګړه وشوه او تر دې پورې چې قیصر روم ځان ډېر په مشکله باندې خلاص کا په قسطنطنیه کې په ترکی کې هغې محاصره کو او ځان ډېر په مشکله باندې خلاص کو واپس وتښتېدو او یو داسې عجیبه شکست یې وخوړو چې د هغې نه پس د هغې دوباره را پاسېدل دا خامخیالي وه بس ایرانیانو په غونډ سلطنت باندې قبضه واچوله او هغه ته صرف چې کوم دی نو بس دغه ترکي لږه علاقه پاتې شوه او باقي علاقې ترې نه ټولې لړې نو په دغه وخت کې دا یو ډېره عجیبه خبره وه چې د قرآن مجید آیاتونه راله او په آیاتونو کې ښکاره خبره وشوه چې غلبت الروم ګرچې شکست وخوړو رومیانو فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې په نږدې کې یو څو خبرې کوو په نږدې زمانه کې په نږدې ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او هغوی به څوک به دا ایرانیان به د خپلې غلبې نه پس سیغلبون ډېر زر بیا شکست وخوري دا لومبنی شکست د رومیانو بیانېږي چې
غلبت الروم رومیانو شکست وخوړو. او په دې دویم کې دوه ترجمې دي دواړه یې کوو. په دې دویم کې چې کوم دی نو چې ثناء الله فانی فتوی صاحب تفسیر مظهری کې کومه ترجمه کړې ده هغه وایي هم من بعد غلبهم دا ایرانیان به د غلبې نه پس سیغلبون بیا شکست وخوري دا رومیان به بیا په دې باندې غلبه وکړي. او دویمه ترجمه یې دا ده چې غلبت الروم رومیانو شکست وخوړو فی ادنى الارض په نږدې زمانه کې په نږدې ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او ډېر زر دی چې دوی به د خپلې غلبې نه پس سیغلبون د مسلمانانو د لاسه شکست وخوري. بس دا رومیان ختمېدو والا دی. دوی به یو ګټه به دوی بله کوي او بیا به د اسلام بول بالا کېږي بس دوی به بیا ختمي. دلته کې په تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب وایي الله پاک د اسلامي ریاست هغه دغه چې کوم دی نو نقشه هغه راښکله چې بس دا سلطنتونه دواړه ختمېدو والی دي. د دې دا آخري فتح او شکست دي او ډېر زر دی چې اسلام خورېدو والا دی. دا هغه لومبی خوشخبري وه چې مسلمانانو ته راله. نو چې کله دا خبره دا مسلمانانو وکړه چې رومیان به د شکست نه پس بیا فتح کوي دا د مکې په مشرکانو ډېر عجیبه ولګېده. دا به څنګه کېږي روس چې یو پیره ټوټې شه بس ټوټې شه ختم شو دی بیا نه یو ځای کېږي. حضرت ابوبکر صدیق د ابی ابن خلف دا یو ډېر لوی کافر و د مکې هغه سره په دې شرط کېښودو چې هغه باندې دا خبره ډېره بده ولګېده. هغه ورته شرط پرې راسره کېده که دې شکست وخوړ بیا لس اوښانې پرې ورسره شرط کېښودو. ابوبکر صدیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راغی ورته وی حضور شرط مې ورسره ایښی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه دې نه دي کړي. وی د بضع نه مقصد طاق دی او بضع په عربی کې د ایک نوالی تر 9 پورې د دې اطلاق کېږي. د ایک نوالی د یو نه تر 9 کلونو کې دننه به دا کېږي. او وی تا ورسره څو کاله ایښي دي؟ وی ما ورسره و. وی دا ورسره بدل کا. وی ما ورسره 3 ایښي دي. وی دا ورسره بدل کا. هغه لړ هغه ته وی دا شرط بدلو. هغه ورته وی ولې رستو شوې؟ ورته وی نه وی دا اوښان به سل کو او دا موده به 9 کاله کو. هغه ورته وی ټیک ده. وی داسې هم صحیح ده. بس ټام یې پې ولیکو او سټام هغه ولیکو. وی چې زوی دې راوله زما زامن به ورسره کېني هسې نه چې ته بیا وتښتې. داسې کېدی نه شي چې رومیان بیا راپاسي او هغوی ته صرف یو پوچې غونته حکومت پاتې دی او هغوی دې بیا چې کوم دی نو دغه نه ایرانیانو نه بادشاهي والي. دا نه شي کېدی. دوی پې هلته شرط کېښود. خو دا هغه دور و چې لا شرط حرام نو. دا د اسلام اوایلو ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت 5م کالو نو هغه وخت کې لا شرط حرام نو. په هغه موده کې پې شرط کېښودو. فی ادنى الارض کې د مفسرینو 2 تحقیق دي چې د ادنى الارض نه مقصد څه دی دلته کې. ځکه چې دا دی په قریبه ځمکه کې په نږدې ځمکه کې او د یو مفسرین معنی کوي په ښکته ځمکه کې. نو د نږدې ځمکې نه مقصد دلته کې دا دی چې تاسو سره خوا وشه. یعنې تاسو چې کوم دی نو اوسئ په مکه کې او دا جګړه دا په فلسطین کې ده. دغه علاقه ټوله د رومیانو علاقه وه. نو ادنى الارض یو معنی دا کړې ده او یو ادنى الارض دویمه معنی چې محققینو کړې ده نو هغې دا کړې ده چې په ښکته ځمکه کې د ځمکې چې کله د پیمایش اندازه لګي نو دا د سطح سمندر نه لګي چې دا ځمکه د سطح سمندر نه څومره اوچته ده او څومره ښکته ده. اوبه چې کوم ځای کې بهیږي د هغه ځای نه چې کوم دی نو د اوبو د هغه سر نه دي اندازه لګوي چې د دې نه سطح سمندر نه دا ښکته ده او که پورته ده. نو الله وی په ښکته ځمکه کې او اوس چې پیمایش کله وشو نو د قرآن دا تحقیق دا ثابت شو چې دغه ځمکه د فلسطین د اسرائیلو د لبنان او په کوم ځای کې چې دا جګړه شوې وه دا د سطح سمندر نه اوس هم ښکته ده. دې باندې سمندر د پاسه دی او دا د سمندر نه لاندې ده. څوک وایي دا 40 فوټ لاندې ده او څوک وایي دا 340 فوټ لاندې ده. دا ادنى الارض چې کوم دی چې هغوی معنی کوي هغوی وي الله دلته کې دا لاندې ځمکه یاده کړې ده چې ادنا ځمکه لاندې ځمکه نو دغه ځای چې دی دا ډوغل دی دا د سطح سمندر نه ښکته دی. لکه سمندر چې دی نو د هغوی مثال د غر دی. د غر د اثر باندې سمندر بهیږي او دا ویښ کې چې کوم دی نو دا ځمکه ده. دا په دنیا کې د ټولو نه لاندې ځمکه ده د ټولو نه زیات ډوغل دی دغه ځای
په دغه ځای کې دا ځمکه شوې ده دا جګړه شوې ده چې کله اوس تحقیق وشو او اثار میلو شو نو هغوی قرآن چې ویلي دي نو قرآن خپله هغه اصلي معنا کړې ده نږدې ځمکه مقصد نه دی د دې نه لاندې او ډوغل ځمکه ده او دغه وخت کې چې ایرانیانو او رومیانو کله جګړه کوله نو دا ځمکه په ځمکو کې د ټولو نه ښکته ځمکه ده دا سطح سمندر نه ډېره زیاته لاندې پاتې شوې ده الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دی ته دا خبره وکړه چې غلبت الروم رومیانو شکست وخوړو فی ادنى الارض په دغه نږدې خواوشا ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او ډېر ژر به دا ایرانیان د خپلې غلبې نه پس سیغلبون د رومیانو د لاسه بیا مغلوبه شي فی بضع سنین په تاک کلونو کې لله الامر من قبل ومن بعد د الله فیصلې دي مخکې مو د لومبنۍ شکست هم د الله د فیصلې موافق او دا دویمه ګټه هم د الله د فیصلې موافق ده خو دومره فرق دی چې ویومئذ یفرح المؤمنون په دغه ورځ باندې به ډېر خوشحالي مؤمنان ولې بنصر الله د الله په مدد سره ینصر من یشاء الله مدد کوي د چا چې وغواړي وهو العزیز الحکیم عزیز الرحیم الله زورور دی او رحم کوونکی دی اوس دلته مفسرین وایي آیا په غیر مسلمه باندې دومره خوشحالي پکار د مسلمان له دې نه مقصد سره دی چې اصل معنی سره وایي اصل معنی دا را چې په کوم ورځ باندې مسلمانانو ته دا پته ولګېده 9 کاله پس او کاله پس چې نن رومیانو ایرانیانو له شکست ورکو کیسری روم بیا خپل ټول چې کم دی نو هغه طاقت را یوځای کو فوج را یوځای کو غیر متوقع طور باندې په دې باندې حمله وکړه او د دې خپل ځمکې ټولې واغستې او د دې علاقې هم قبضې کړې نو چې مسلمانانو ته دا خبر میلاو شو نو د بدر د جنگ 3 ورځو مسلمانانو په بدر کې مکی والو له شکست ورکړو الله وی یفرح المؤمنون ويومئذ یفرح المؤمنون چې کله مؤمنانو ته دا خبر ملو شي مؤمنان به خوشحالي بنصر الله د الله په مدد باندې نو مسلمانان د الله په مدد باندې دلته خوشحاله وو چې مشرکانو له شکست ورکړو او اخوا چې په چا باندې مسلمانان خوشحاله دي نه اغي آتش پرستو له شکست ورکړو نو دوه خوشحاله د مسلمانانو را یوځای شوې نو دا هغه ورځ وه چې دا د بدر 3 ورځ وه د بدر په 3 ورځ باندې مسلمانانو ته پته ولګېده چې هلته کې ایرانیانو هم شکست وخوړو او دلته کې د مکې خلکو هم شکست وخوړو ابوبکر صدیق لاړو په ابی بن خلف پسې امبردار شوی و بیا نو ورته وی بھائی زامنو ته ولوي دا چیټ ته پلارو موږ سره شرط یې په دې باندې لکه څنګه چې دله مونږ شکست درکړه داسې زمونږ ملګري تاسو ملګرو له شکست ورکړی دی هغې ورته وایي چې پلار مو واده کړی دی ستا هم لیکلی دی بس سلو خان یې وله ورکړو ابوبکر صدیق سلو خان راوسته چې را دننه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي دا رسري ورته وایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه شرط دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ګرچې حکم خو نه دی راغلی خو شرط ښه شی نه دی دا په دې غریبانانو کې تقسیم کا نا غسل واړه اوخان هغه د غنیمت په حصه کې شامل شو او هغه په مسلمانانو کې تقسیم کړو الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعد الله دا د الله وعده را چې الله پاک کړی و او سوره مو د مخ کې کړی و چې وکاله برابر شیو لا یخلف الله وعده الله پاک د خپل وعده خلاف نه کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون خو زیات د خلکو نه پوهیږي نه ولي يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیاوی په ظاهري حالاتو باندې پوهیږي وهم عن الاخره غافلون خو د اخرت په خبرونو باندې ناخبر دي الله پاک چې کوم کار کوي د الله پاک هر یو کار هغه د قانونو د اصول موافق کله چې هغې ته وخت برابر شي کله چې هغې ته حالات برابر شي او کله چې هغې ته ذهنونه تیار شي الله پاک بیا هغه خپل رحمت شامل حال کی او مسلمانانو له یو داسې عجیبه تحفه ورکړي چې د هیچا په خواب او خیال کې ني بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله پوهیږي په معنا د دې حروف علبت الروم مغلوبه شو رومیان شکست وخوړو فی ادنى الارض په نږدې ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او دا ایرانیان به پس د خپل ګټینا سیغلبون زرد چې بیا شکست خوري د رومیانو نبی بضع سنین
په تاک کلونو کې لله الامر من قبل و من بعد مخکنی او ډومبنی فیصله مخکنی او وروستنی فیصلې دواړه د الله دي و یومئذ یفرح المؤمنون او په دغه ورځ به ډېر خوشحالي کوونکي مؤمنان بنصر الله د الله په مدد سره ینصر من یشاء الله مدد کوي د هغه چا چې اراده یې ورته وشي وهو العزیز الرحیم الله زورور دی او رحم کوونکی دی وعد الله دا د الله وعده ده لا یخلف الله وعده الله د خپلو وعدو خلاف نه کوي ولکن اکثر الناس لا یعلمون خو زیات د خلکو نه سوچ او فکر نه کوي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا هغوی ښکاره دنیایي حالاتو ته ګوري وهم عن الآخرة هم غافلون او د آخرت نه ناخبري